ګرانو کتونکو سلامونه. علب خان شیرپوی یم. دا مهال زه په شمال شادي خال کې موجود یم، چېرته چې د 400 د ټولو شادي خالو مالکان هغه موجود دی. دوی یو اټل فیصله وکړله. اټل فیصله یې دا وکړله چې آی روز په شادي خالو باندې هم ډېر زیات شکایتونه راتلل. زمونږ خپل هم شکایتونه و چېرې پلانکي شادي خال کې هم روټۍ وخوړله، څه کې غوړي غلط استعمالېږي، څه کې روجې چې کوم دی 2 نمبر استعمالېږي، څه کې چې کوم دی غوښه د سر غوښه چې کومه روړې وي دا څنګه چې دغه ناواده والا به خو بس هر څه به په شادي خالو باندې ورچول. یاره وي دا دوی موږ سره دوکه کړې ده. خو نن یو خبره واضحه شوه چې نه، دا فریلانسز کوم کسان دي هغوی پکې ډیل وکړي، د بار نه هغوی سوداګانې والي، دلته صرف زمونږ باورچي خانه استعمال کړي او خپل خپل کسان چې کوم دی هغې را پیدا کړي وي. نو نن دوی دا فیصله وکړه چې موږ به دغه شانتې کلم نه کوو چې یو سړی راځي موږ سره به خبره کوي او موږ چې کومه روټۍ ورکوو د هغې به ذمهوار یو، موږ چې کوم څیز هم ورکوو د هغې به ذمهوار یو. نو دا ټول هغه د شادي خال مالکان موجود دي او یقینا دې سره یو برانډ دی. لکه موږ یو ځای کې روټۍ وخورو نو په هغې باندې موږ دغه کوچه دا خو دي په واده کې چې کوم دی نو ټول ټال به د واده خاندان کور ته والا ته پته لګي چې دا روټۍ د دوی خپله وه. نور چې څومره هم په دغه کې ناست دي نو هغوی وایي دا شمال شادي خال یا شیرین یا ډریم یا چې کوم دی نو دا د موږ سره څو نومونه مخې ته شته دي. ډریم پیلس دی، کاکاهیل ویډنګ خال دی، مشال ګیدرنګ خال دی، جان مارکی ده، شیرین مخل دی، پریمیر ویډنګ خال دی، سلاطین ویډیو خال دی ویډنګ خال دی، خان مارکی ده، باغچا ویډنګ خال دی او شمال مارکی کې چې موجود یو صدر صاحب موجود دی. دا باقاعده تنظیم دی. صدر صاحب همداسې فکر دی؟ بالکل بالکل جی، ما خو تاسو ته ډیټیل کې خبره هم وکړه. همداسې ده جی، زمونږ هالونه وشرمېدل، زمونږ دغه بل جی موږ ټیکسز ورکو نو په رنټ کې جی پروګرام د فریلانسري موږ د هغه په پروګرام کې خپل رنټ چې کوم وایلو د هغه ټیکس ورکو او هغه نه په ریکارډ کیپرا سره شته نه اف بی آر سره شته چې د ده نه هم ټیکس وصول شي. فریلانسر دی لګیا دی په ریکارډ خو هېڅ هم نشته او الټه ورځ په ورځه زمونږ ویډنګ هالز باندې ټیکسز زیاتېږي. صحیح، ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو په ساده ژبه کې هم دغه خبره کوو چې د دوی نه ټیم هم اخلې که نه. نو موږ یو ملګري م واده او یاره 2 میاشتې په نیټه کې دغه شوې. نو دې کې دا مسله ده چې اوس ما د شبیر خان نه تپوس کوو نو د یو واده سره څه 46 خاندانونو ته چې کوم دی هغه رزق روان دی. د دې شادي خالو والا په وجه باندې زموږ 400 کې روزګار هم ډېر ښه شوی دی. په دغه شادي خال کې زنانه هم کار کوي، نارینه هم کار کوي، څوک د ویټرانو، څوک د اخلي پخلي، څوک روړل کوي. نو دا زموږ یو ډېر زبردست کاروبار دی. بېله خبره ده چې دلته کې غونډه ټیکس او دغه یو سلسله روانه ده. هغه ټیکسونه چې د دوی نه کوم اخیستل کېږي نو عوام له زور راځي، نو دا ټیکسونه دې لږ کم کړي چې دوی هم دا ریټونه کم کړي. نو دې سره دوی وایي چې موږ به هم د هر څه ذمهوار یو. خو د نن نه پس دغه یو فیصله وشوله چې اوس به دغه خلک چې ډیل به یې کوو راځئ زموږ دفترو کې موږ سره کښېنئ په هر څه به هم پې یو چې کوم ځای کې مې اعتراض وي د هغې به جواب درکړو. نو دا دوی اوس یو پریس کانفرنس وکړو. راتلونکي 400 کې خو څوک واده کوي نو ډایرکټ شادي خال ته راځئ، بار خبرې مه کوئ، څوک هم دوکه نه کړي. مننه.